موږ او تاسو په دې دنیا کې اوسېږو نو د دنیا ته دراتلو نه مخکې د شیطان الله رب العالمین ته ویلي چې الله زبستا بندگان دا به گمراه کوم. الله ورته فرمایل چې کوم زما بندگان وي اته نشه گمراه کوله. شیطان دا زمون سره د شپې ورځې لګیا دی په موږ باندې مهنت کوي او په دقه کې مبتلا دی په دغه کوشش کې دی چې زب څنګه د الله دا بندگان دا به گمراه کما. نو کوم انسان هم چې د په زړه کې د ګناه سوچ راځي تصور راځي چې یاره زه د ګناه کوم مثال په تور غیبت دی او کوم چغلی دی او کوم بد فعلی دی او کوم هر ګناه د ورته تصور رااله نو د سوره الحديد دغه غالبا سلورم نمبر آیات دی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دا آیات مبارک دی لولي ان شاء الله الله به د زړه د شیطان دا وسوسه مکمل ختمي. الله به د ګناه نه حفاظت کوي. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وشتمه سپاره ذکر سوره واقعه ختم شي ورپسې سوره الحديد شروع کیږي. دا غیب غالبا دریم یا سلورم نمبر آیات دی.